في اليوم 100 مرة محيت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وفي رواية وإن كانت أكثر من زبد البحر. چاچ دا کلمات سل کرتوی شواروس کے نو که گناہونے دا دریاب دا زگم رمی نو اللہ بے معاف کی. شاہ ٹولو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یوزل بے ہوا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لا سجد کیا ہوا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سب بے ہوا ہے سبحان لا سجد گئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ماشاءاللہ. اس زمانوں دے بچوں خبریں نا ورکه چا خبره وکړه کنه نو په کوتا کې دا اثر وا زما دا بچی دی چې دا سونو پټکو والا راته ناستي بس دوی ته یو دوه خبرې کومه ما خو به نور کله دوی ته صدقه ورکوله دا هدایات خو زمونږ حضرت صاحب مفتی صاحب دامت برکاتهم هغه هدایات دوی ته مخکې بیان کړل. زه ورته صرف یو دوه خبرې کوم د خپلو بچو ته. بچې دې دی نه چې تاسو خواره شوئ تاسو به دا نه وایئ چې مونږ فارغ شو. فارغ التحصیل ټیک ته دا دی چې فراغت هم راغې ده علومونه لیکن ستاسو په سر ما یو غټ بار در واچوه. ما ته چې خپلو استادانو مفتی صاحب محترم ته چې خپلو استادانو کم بار په سر کړی هغه بار هم ستا په سر در واچوه. اوس به ځې لکه ته کښېنه مړه هوښیار سړی نو نه مې کوي هغه بار هم ستا په سر در واچو. اوس به دا وړې او امت ته به رسې که خیر انشاءالله رسوے با کنا لا سجد کا انشاءاللہ ہوئے ماشاءاللہ. خدا با پکم طریقہ رسوے ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ بخکل طریقہ با رسوے. بڑی رمزیدار پنرمہ لہجہ دا امت اسلاو کے او پا حکمتو کے دا حکمت دری مانی دی اسی معانی خوی دیر دی و امام غزالی رحمت اللہ علیہ پہ احیاء علوم الدین تدری معنی لکلی. یو مانا دا حکمت سکیرے سنت سنت تا حکمت وی سنت دا پیغمبر بیان کا دا خلق اصلاح دا حضور پاک پا سنتو کا. دوین ستوی حکمت فراست یوزع بها کل شیئن فی موضعه ہر صفا د خپل مناسب ځای کې کېداوه. یو ځای کې په عربی څوک پوهېدل نو عربي الفاظ ورته ووایه. عوام الناس دي عربي الفاظ ورته مه وایه ساده پښتو کې ورته خبرې وکړه. هر چا سره د هغه د موقع او د محل او د مناسب خبره وکړه. دا یو مثال شو. او دریم د حکمت معنی یې کړې د استنباط العلل واللطائف. اصل کې حکمت د حکمتن ماخوذ حکمه. حکمه په عربی کې قیزې ته وایي. استخله کې هغه شی چولي مونږ ورته څه وایو قیزه په عربی کې ورته حکمه وایي. نو دې قیزې د وجې دا اسره ټینګي او دې د شاه سوار په قابو کې وي. دقه رنګې د سنتو په برکت به ته قابو یې ته به د پیغمبر مبارک د راوړلې شوي دین په دایره کې دننه ځان قابو ساتې او امت هم که د ګمراهۍ نه قابو ساتل غواړي او د دلالت نه قابو ساتل غواړي نو د سنتو قیزه ورته خوله کې واچوه. په سنتو باندې د پیغمبر مبارک او د دې خلکو اصلاح وکړه. زمارونو ګورې یو خبره ته کوم جنګ جګړه جدال به نه کوئ د امت نفرت به نه پیدا کوئ د دین نه. بېادبي دې معافي. نن زمونږ ډېر خلک دې لوډ سپیکر ته ختلي دي او ځان ته ډبل میکونه لګولي او ان خطي دي بل کاری نشتا. پلانکی مولا داسې دی پلانکی مولا داسې دی پلانکی مولا داسې دی. هلکه ځان په دې مه مشوروه. عیب که په یو مولا کې وي او یو نقصان په یو مولا کې وي نو لاړ شه ورته کور ته یو پیاله چای به هم در باندې وڅښي یو نوړی روټۍ به هم در باندې وخوري. که مقصد دې د هغه اصلاح وي هلته اصلاح وکړه. یا به ته پوه شي یا به هغه پوه کوي. بس نن نر هغه دی چې خبره واوري او دروغ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع خو چې څه واوري په بل پسې ور وتپي.
زمون بعضې وخت کې یو بیان به کړي راکوټ کلیپ پهتې راوالي مبتدا او خبر به یې پرېږدي صغرا به یې راوالي او کبرا به یې پرېږدي لویه لکۍ به راپسې وتړي د خدا خبره کړې ده یا د خدای ظالمه پوره تقریر وره پوره بیان وره نو نن خلک چې ځان مشهوروي د خپل شهرت دپاره د بل مسلمان او د عالم تنقیص کوي نقصان یې څه شو عوام الناسو کې دا علما خلکو